امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه د حدیث ډېر زیات شوقین و، ډېر زیات شوقین و. امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه فرمایي ما ته په ځمکه مخ باندې 2 لکه حدیثونه مخې ته راغله، 2 لکه، او فرمایي دا 2 لکه حدیثونه دا ټول ما یاد کړل. فرمایي که ما ته دې نه نور میلاو شوي نو ما به هغه هم یاد کړي وو، خو ما ته نور حدیثونه میلاو نه شول. امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه یو کتاب دی جمع الجوامع. په دې کتاب کې امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم احادیث جمع کړي دي. دی فرمایي چې ما ته یو ځل نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ډېره قابل غور خبره ده، په خوب کې زیارت وشو. نو ما د خپل کتاب جمع الجوامع بیروت نه چاپ کیږي، 45 جلدونو کې چاپ کیږي. جمع الجوامع 45 جلدونو کې 45,000 حدیثونه پکې راغونډ کړي وي. نو دی فرمایي وی ما عرض کړو چې حضور زما ما یو کتاب لیکلی دی جمع الجوامع، احادیث مې راغونډ کړي دي، که تاسو خوښه دا به زه تاسو تر مخه تاسو ته بیان کړم، یو څو حدیثونه به ته عرض کړم. وی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ما ته وفرمایل چې ای شیخ الحدیث، ای شیخ الحدیث بیان کړه. امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه فرمایي نبی علیه السلام له خولې نه دا ټکی چې ای شیخ الحدیث، فرمایي دا ما دپاره داسې یو زیری چې دنیا و ما فیها کې ما ته بل له دې نه بل غټ زیری بل څه نه ښکارېږي چې حضور له خولې نه څوک شیخ الحدیث ټکی دته میلاو شي. ما عزتمندو قدرمندو امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه ته الله یو لوی شان، مقام، مرتبه، عظمت او ډېر اوچت مقام الله رب کریم ورکړی. یاد وساتئ د هغې زمانې یو مسلمانو چې دومره به د علم شوق لرلو چې یو حدیث پسې به کم ځي ته تلل، یو حدیث پسې. دی فرمایي چې ابوالعباس مستغفری ته خبر میلاو شوه چې په مصر کې حضرت ابو حامد مصری رحمت الله علیه حدیثونه دا خالد بن ولید روایت کوي. نو د خپل کور، کاروبار، روزګار هر څه پرېښو او راغی ورته دا مستغفري او ورته وایي ای ابو حامد مصری ما ته حضور حدیثونه بیان. ده ورته وایي نه داسې نه بیانوم، اله بیا درته بیانوم ته به 1 کال مسلسل روجې نیسې. څنګه خلکو 1 کال به مسلسل روجې نیسې، هغې نه بعد به زه تا ته حدیثونه بیانوم. نو فرمایي دا مستغفري چې و د 1 کال مسلسل روجې ونیسلې دومره شوق و حدیثو سره. بیا د ابو حامد خواته ورغی او هغه د حضور محبوب صلی الله علیه و آله وسلم په روایت د حضرت خالد بن ولید حدیثونه بیان کړل. سبحان الله. ما عزتمندو دا څنګه خواږه مسلمانو، څنګه د خلکو علم دین سره شوق لرلو او څومره ما عزتمندو حدیثو سره شوق و محبت و. نن افسوس دا دی زمونږ مسلمان خو بس په دې کې یو چې اخرا وسکا بس شپه ورځ تبا که نه. خلک د علم دین دومره شوقیانو چې علم پسې به یو حدیث پسې به دوی څومره کیلومیټر سفر کول، نه به دوی ستړي کېده، نه به دوی وږي کېده، بس دوی بس څه شی و طلب به علم و. نن افسوس دا دی چې علم ډېر شو، مدرسې ډېرې شوې، خو څوک اخیستلو وال نه دي.